د پاکستان د دفاع وزارت په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د مقدمو د ودرولو په اړه د سترې محکمې پریکړه چیلنج کړې ده. د دفاع وزارت لخوا په انټرکورټ اپیل کې غوښتنه شوې چې په پوځي محکمو کې په پوځي ودانو په بریدونو کې د ککړو کسانو د نشاندهي په اړه د سترې محکمې پریکړه دی ناچله وګرځول شي. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 30مه په خپل پریکړه کې په پوځي محکمو کې د ملکی وګړو محاکمه غیر قانوني بللې و او امر یې کړو چې د نخم مای پیغو کې د تورونو ټولو کسانو مقدمې د په عامو محکمو کې وچېړل شي. د دفاع وزارت لخوا په شوی اپیل کې ویل شوی چې سپریم کورټ 15 کسیز بینچ چې په کوم خواستونو فیصله کړې و هغه د اوریدنې جوګه نه او دا چې د آرمي ایکټ او افیشل سیکرټ ایکټ د پونه چله ګرځولو سره به هیواد نصر کېدونکو زیان ورسیږي. درخواست کې دا هم غوښتنه شوی چې د افیشل سیکرټ ایکټ سیکشن 59 او آرمي ایکټ د بحال کړل شي. تر دې وړاندې د نومبر په 16مه د پاکستان سېنات د سترې محکمې د پریکړې فضت قرارداد منزور کړی و. په سېنات کې د قرارداد منزورېدو یو ورځ وروسته د سېنات غړي اغلی سعیدیا عباسی د سېنات غونډې ته په خپل وینا کې ویلو چې په دې قرارداد سره د جمهوریت په مړی زور کړی شوی دی. سعیدیا عباسی ویلو چې کله د قرارداد منزورېدو په هغه وخت ایوان کې یوازې 12 سېناتران موجود او د قرارداد په انجنډه کې شامل نه وو بلکې په بیړه کې وړاندې کړل شو او منزور کړل شو چې دا د جمهوریت وجنه ده. د سېناتر دلاور لخوا سېنات ته وړاندې کړل شوی دغه قرارداد کې د سپریم کورټ فیصله د پارلمان په واک کې مداخله ګرځول شوی و او ویل شو چې کله ملکی خلک په پوځي تعزیزاتو برید وکړي نو باید چې په پوځي عدالتونو کې پر مقدمه وچلول شي. د جماعت اسلامي سېناتر مشتاق احمد او د پیپل پارټي سېناتر رضا روبانی لدی قرارداد سره مخالفت خوده وو خو کله چې دغه دواړو قانون سازانو په سېنات کې په دغه قرارداد باندې د خبرو کول غوښتنه نو دوی ته د خبرو کول اجازه نه ورکړل شوی. په نغمای د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په ضد د خغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف په لویانو ګر خیوات کې لقهر ډک احتجاجونه کړي وو او په دغه مخال دولتي ودانو پوزي تاسیسات ته ورونه چول شي وو. د نغمای لپیخونه روستو د پوج د سرلخکر جنرال اسم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په تر سره شوی غونډه کې پریکړه شوی و چې په پوزي تنظیماتو بریدونو کې د ککړو کسانو په ضد به د پوزي ایکټ او افیشل سیکرټ ایکټ په اساس مقدمه چلول شي او وروسته د قومي امنیت کمیټه هم د دې فیصلې ملاتړ کړی و. عالم خان شرپو دلبر نیوز 400